چې کلم ذوالقعدې میاشت د غټ اختر د میاشتې نه مخکې میاشت شروع شي، نو د خلکو ذهنونه د لوی اختر د قربانیانو د پاره تیارېدل شروع شي چې آیا قربانی به دې کال کومه نه به کوم، وس مې شته نشته، حالات د لاک ډاون او د کرونا دی، ما باندې قربانی کیږي نه کیږي. تیر کال مم کړی دا او په ور تیر کال مم کړی دا او دې کال به څه کیږي. دا ټول سوچونه فکرونه د قربانۍ د په حواله سره انسان ذهن ته راځي، او چې منبرونه وکتلی شي نو تقریبا په منبر رسول صلی الله علیه وسلم مبارک باندې هم همدغه ورځو نه چې غټ اختر ته ورځې شپې نږدې پاتې شي، یا د حج په فضایلو په مسایلو باندې خبرې کیږي، او یا د قربانۍ یو عظیم سنت ابراهیمی باندې علما او مقررین او خطبا خبرې طریقې. نن مونږ به انشاءالله د دغه قربانۍ د فلسفې په حواله سره به خبرې طریقو، او د قربانۍ د فلسفې نه وړاندې زه مختصر غوندې د قرآن کریم آیاتونو په رڼا کې د قربانۍ تاریخي جایزه هم بیانول غواړم. الله کریم د موږ استاسو د دین اسلام په تعلیماتو باندې پوها او عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. اصل کې نور جمعو باندې به انشاءالله دغه موضوع سره تړلې شوي سنور احکامات بیانېږي، خو نن په دغه خپل مختصر خطاب کې د قربانۍ د تاریخي پس منظر په حواله باندې دو درې خبره رسول غواړم، او چې ټایم وي نو انشاءالله په فلسفه د قربانۍ باندې هم یو خبره دوکیږي. اصل کې د مون یو د غټ اختر قربانی کوو، د دې قربانۍ یو ځان له تاریخ دی، او یو د مطلق قربانی چې اسلام کې او د اسلام نه وړاندې او د ابراهیم علیه السلام د غټ اختر د قربانۍ نه وړاندې هم د قربانۍ سنا څه تصور موجود و. قربانی دا صرف سنت ابراهیمی پورې خاص نه ده، بلکې چې د غټ اختر کم قربانی ده داغي تاریخ خود ابراهیم علیه السلام خپل بچی قربانولو تاریخ پروت دی. خود آدم علیہ السلام مبارک نه بعد د ابراهیم علیہ السلام نه مخکې هم د قربانی یو تفصیلی تاریخ پروت دی، چې هغه قربانی په یو ځان له تاریخ باندې یادېږي او لمانځل کېږي. هم داغي مختصر جایزه طرف ته قرآن کریم فرقان حمید د آیاتونو سهارا غستل غواړم، او هغه دا چې دا طریقه ما مخکې جمعو کې هم یو خبره کړې وه په یو بل موضوع په مناسبت سره، او هغه دا چې کله حابیل او قابیل دا د آدم علیه السلام اولاد چې کله پیدا شو، نو قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه هغه ډېره ښکلې نه وه، هغه ښکلې وه، او چې حابیل سره کومه جینۍ پیدا شوه هغه ډېره ښکلې نه وه. د حابیل سره کومه جینۍ پیدا شوه دا د قابیل په نکاح په قسمت وه، د الله حکم داسې و، او چې کومه د قابیل سره پیدا شوه د حابیل په قسمت وه، د الله تبارک تعالی حکم داسې و. مختصرا دا چې کله قابیل اراده وکړه چې زه حابیل خپل رور قتل کم، او ما سره چې کومه ښایسته خور پیدا شوې ده او ما د پر نکاح جایز ده،
زبا دغه خیسته خپل خور سره نکاح وکم د قابیل سره پیدا شوی سره نه د حابیل سره مختصر دا چې کله او بخړېدل شروع شول چې په کومه طریقې باندې به د قابیل د خپل جوړې سره نکاح تړي د دغه د پاره او بخړول شروع کړل کله حابیل ته یو بهانه کله بل بهانه کله بل بهانه تر دې پورې چې قران کریم داغه مکمل وضاحت ذکر کړی دی خو چې کله بیا د حابیل او د قابیل د الله پاک په دربار کې څه نذرانه وړاندې کوله څه صدقه وړاندې کوله هغه صدقې ته قران کریم د قربانې نوم ورکړو هغه قربانې آغاز د حابیل او د قابیل د زمانه نه شوې دی او هغه نذرانه ته چې هغه ځان له تفصیل دی چې څوک زمیدار او څوک د ګډو د چیلو والا او هغه ځان له تفصیل دی خو مختصر دا چې حابیلم خپل صدقه په د غره په غونډې باندې کې خدا حابیلم صدقه د غره په غونډې باندې کې خدا او مخکې به طریقه داوا چې صدقه بچا خوړه نه قربانی بچا خوړه نه بلکې هغه له د خدای پاک طرف نه او د اسمان طرف نه یو اور برالو چې کما قربانی او کما صدقه بچا نه الله پاک قبل ولا نو هغه د پاره به الله پاک اور راکوس کو او هغه اور به هغه صدقه او قربانی به وخوړه پته بدا ولګیدا چې د قربانی الله پاک قبول کړه او د چا والا قربانی او د چا والا صدقه دا په غره باندې کې خودل شو او خدای پاک بوله اور را نه وستو او بنس وزیدا داغه قربانی به د الله پاک په جناب کې قبول او مقبول نه و د چې کله حابیل او قابیل خپل قربانیان کې خوده نو خدای پاک د حابیل قربانی په اور باندې اوس وزولا او د قابیل والا اونس وزیدا او سوزیدل علامت داو چې دا د خدای پاک په جناب کې قبول شوا نو گویا حابیل قربانی قبول شوا او د قابیل قربانی قبول نشوا او رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کیوں فرمائل قال انما يتقبل الله من المتقین رب ذوالجلال فرمائی قربانی دا هغه انسان نه خدای پاک قبلی چې څوک د الله په بارگاہ کې د پرهیزګارانو نه لیکل شوی وي څوک تقوادار او پرهیزګار وي داغه قربانی رب ذوالجلال په خپل بارگاہ کې قبلی او رب ذوالجلال فرمایل چې دغه حابیل او د قابیل دغه دواړو نه د یو قربانی ما قبول کړه او د بل قربانی ما قبول نکا او د قابیل والا قبول نشوا زکه چې هغه او بخړول او ورستو قاتل اولنې قاتل د انسانیت جوړ شو هغه والا قبول نشوا او حابیل والا چې قران کریم مخ کې ورستو دغه آیاتونو طرف ته لاړ شي قران کریم د آیاتونو دا معلومیږي حابیل پرهیزګار انسانو حابیل بس دا سے وینا کو قرآن فرمائی چې کته ما قتل کئ تما قتل کا خود ما الله سنت تا ناجائز او هلاکت او په قتل سره د ما الله سنت تا نشي وړاندې کېده گویا رب ذوالجلال فرمایل چې د حابیل قربانی قبول شوا د قابیل قربانی قبول نشوا غرض م په دغه آیاتونو په پس منظر او په اختصار سره بیانولو مقصد داو چې قربانی دا د مختلفو امتونو کې په مختلفو سيزونو باندې به قربانیان کېدي لکه آغاز د قربانه د حابیل او د قابیل نشوي دا او بیا دلچسپ خبره به چې کما زړه راخون کې خبره ده هغه دا چې رب ذوالجلال فرمایي انما يتقبل الله من المتقين قربانی د پرهیزګارو خلقنا الله قبلې زړه کې به قربانه اخلاص ساتي دکلاوه مو پکې نه کوي چې په دومره روپے ما واغستو په دومره روپو باندې ما غټه قربانی واغستا چې هغه تفصیل د پاره به آینده جمعه طرف ته ان شاء الله العزیز ذو غرض دا رب ذوالجلال فرمایي قربانی اوله زمانہ کې د پرهیزګارو نه قبول ده او آینده زمانہ کې چې کله قربانه د قبل دو خبر راځي دا به د پرهیزګارو خلکو نه الله په قربانی قبلې او ځکه بل آیات کریمه کې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی لکل امت
جعلنا منسکن هو ناسکو. الله فرمایي د هر یو امت لپاره ما مختلفو طریقو باندې قربانیان لازم کړي وي. چا یو طریقه وا، چا بل طریقه وا، چا بل طریقه وا. گویا آیاتونو نه دا پته لګي چې د قربانۍ تاریخ دا د آدم علیه السلام مبارک نه بعد شروع شوی دی، چې کومه خاص قربانی ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام کړی ده، هغه د لوی اختر په مناسبت سره بیانېږي او هغې وضاحت کېږي. خو غرض دا چې قربانی یو داسې تیر شوی زوړ تاریخ لري چې هغې تاریخ په تناظر کې مونږ وګورو نو مونږ ته دا پته لګي چې دا نن سبا چې مونږ تیاریانې کوو یا ذهني توګه باندې د قربانیانو د اخیستو چې کوم ارادې لرو دا هغه قربانیانې دي چې دې تصور په مخکې امتونو کې هم تیر شوی دی. هغه د حابیل او د قابیل نه واخله تر ابراهیم علیه السلام پورې او د ابراهیم علیه السلام نه واخله تر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پورې